راو شو قول ختم دا قرآن تا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد سورة الإخلاص دا مکی سورت دی آیتونه پکې سلور او یو رکو ده او نازل شوی دی رستو د سورت الناس نا 112 نمبر سورت دی او دې ته مکی سورت څه کوي چې کوم سورت د هجرت نه مخکې نازل وي نو هغه ته مکی سورت وي او کوم سورت چې د هجرت نه بعد نازل وي نو هغه ته مدني سورت وي د مکی مکرمه مشرکانو د پیغمبر علی السلام نه د الله د نسب په اړه کې تاسو چې د الله نسب راته بیان نو په جواب کې دا سورت نازل شو او بعض روایتو کې راځي چې دا يهودو د طرف نه دا سوال کړی شوی نو د دې د وجې د دې سورت په اړه کې اختلاف دی چې دا مکی دی او کدا مدني دی یو صحابي پیغمبر علی السلام لراغو چې دی سورت سره می محبت دی نو پیغمبر علی السلام ورته په جواب کې وایي چې د دې سورت محبت ته جنت ته داخل کی حدیث کې دا مرادي چې کوم سړی سحر او ماخام دا درې سورتونه تلاوت کوي سوره اخلاص سوره فلق او سوره الناس دا د لپاره د هر بلا نه کافی ده او د حضرت عقبہ رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه تاسو ته داسې درې سورتونه نه خیم چې هغه نه په تورات کې نازل دي نه په زبور کې نازل دي او نه په قرآن کې د هغې مثل نازل دی او دی فرمایل چې د شپې تر هغې پورې مسملې چې تر څو پورې تاسو د دې سورتونو تلاوت نه کړي نو حضرت عقبہ وی ما دا عمل کلم نه دی پرېښودلی نو نن کم از کم چې دیزی نزو نو چې خو ځان سره یو سو کنه نو دا عمل به ځان سره وړو چې دا سورتونه به په خپل هم تلاوت کوو او په بچو به هم تلاوت کوو دا دې ډېر فضیلت دی وروسته د آخري دوه سورتونه د هغې فضیلت په د هغې سره بیان کړو قل وایه پیغمبره نو قل دی قل کی اشاره شو دی طرف ته چې پیغمبره ته پیغمبري هوا شان د خبرې دا دی دا ضمیر شان دی الله تعالی احد یکتا دی یعنی لا شریک له د لپاره شریک نشته الله الصمد الله تعالی بی نیاز دی او صمد چاته وي ما يحتاج الیه فی الامور كلها چې څوک هغه ته محتاجی په ټولو کارونو کې دې ته صمد زیات وي دې ته صمد ذات وي نو الله تعالی صمد دی الله چاته محتاج نه دی بلکې خلق دې ته محتاج دي لم یلد نه سو پیدا کړی دي ولم یولد او نه د چانه پیدا دی نو نه د چا پلار دی او نه د چا زوی دی ولم يكن له او نه د پارا کفوا مثل احد اسکم نو دا صورت یاد کی خان او خسته یاد کی او دی صورت تا سلسل قرآن ویلے شوی دی دا قرآن درېمه حصہ یعنی یو کس که دا صورت تلاوت کی نو دا سشوا لکه چې لس سپاری تلاوت کی او که درې ځل دی تلاوت کو نو دا سشوا لکه چې دا ټول قرآن تلاوت تی وکو الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق سورة الفلق دا مکی سورت دی او آیتونه پکې 15 او یو رکو ده او نازل شوی دی د سورې فیل نه بعد 113 نمبر سورت دی دا سورت او دا لاندې ورپسې بل سورت چې سورت الناس دی دا دواړه په یو ځای نازل شوي او واقع دا وه چې پیغمبر علیه السلام باندې
لبید ابن عاصم چې دا د یهودو حلیف او منافقو د په سحر کړو جادو او جادوی په څنګه کړو د ګومنځ په غاخونو کې تار له یولس غټي ور کړی وي او په هر یو غټه کې ورته ستنه ټومبلې وستنه او بیا د کجوري غلاف پاغې کې را بند کړو او یو زور کوې دی بیري زروان پاغې کې لاندې د کاڼي لاندې ایښی و نو د دې جادو اثر څه و پیغمبر علیه السلام باندې شپږ میاشتې د دې جادو اثر و شپږ میاشتې او اثر یې دا و چې پیغمبر علیه السلام به کله دا محسوس کوله چې یو کار به یې کړی او ویل به چې ما نه دی کړی او یا به یو کار نو کړی ویل به چې ما کړی دی چې کله دا تکلیف زیات شو نو دوه فرشتې راغی پیغمبر علیه السلام ودو آرام کولو یو فرشتہ سر ته کېناسته او یو فرشتہ خپو ته کېناسته دا سر والا فرشتہ د خپو والا فرشتې نه تپوس کوي چیرې په ده باندې څه چل شوی دی او ورته په ده باندې جادو شوی دی وی چا پې کړی دی وی لبید پې کړی دی وی کوم ځای کې دی وی په بیري زروان کې دی نو پیغمبر علیه السلام را بیدار شو او صحابه کرام ځان سره کړ او لاړ او د بیري زروان نه هغه جادو چې کوم شي کې شوی هغه راوویستو یولس غټې وي پیغمبر علیه السلام باندې دا دوه سورتونه نازل شو یو آیات په ویلو او یو غټه به سپرو دا او ورسره به د پیغمبر علیه السلام وجود سپک کېدو تر دې پورې چې یولس آیتونه ختم شو نو یولس غټې ختم شوې د پیغمبر علیه السلام وجود سپک شو صحابه پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو صاحب دا جادو در باندې چا کړی و پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي زه الله ټیک کړم نو بس پرېږدې دا د پیغمبر علیه السلام اخلاق اوس که ته وایې چې پیغمبر علیه السلام باندې جادو کېږي او پیغمبر باندې جادو کېږي د سحر اثر نه متاثره کېدل دا د نبوت او د رسالت منافي نه دي لکه څنګه چې هور سړي له تکلیف ورکوي او اوبه د انسان تنده ختموي او روټۍ باندې سړی مړیږي نو دغه رنګې سحر کې الله تعالی یو اثر ایښی دی او دا اسباب دي د دې دنیا دا دواړه صورتونه یاد ساتئ دا د هر قسم دنیوي او د دینی آفاتو د پاره د حفاظت قله ده عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به پیغمبر علیه السلام ته څه بیماری راغله نو دا دوه صورتونه به تلاوت کو او په لاسونو باندې به دم کو او په ټول بدن باندې به لاسونه اومګل او چې کله پیغمبر علیه السلام وفات کېدو هغه مرض ته مرض وفات وی ما به دا صورتونه تلاوت کو او د پیغمبر علیه السلام په لاسونو باندې به مې چوف کو او بیا به پیغمبر علیه السلام لاسونه په ټول بدن باندې راخ کړ څوک چې دا درې صورتونه تلاوت کوي نو انشاءالله سهار درې ځل او ماښام درې ځل نو په ټوله ورځ کې به د تکلیفونو نه په امن کې د غټو بیمارو نه به په امن کې نن چې دا موږ ته تکالیف راځي نو دا په دې وجه راځي چې موږ هغه وظایف نه کوو چې کوم موږ ته پیغمبر علیه السلام ښودلي دي خیال به ورته کې قل اوه پیغمبره اعوذ برب الفلق زه پناه غواړم په رب د فلق خیال به کې ښه په دې صورت کې د دنیاوي آفاتو نه پناه غوښتلې شوې ده دنیاوي آفات خیال ورته کو قل ورته پیغمبره اعوذ ز پناه غواړم برب الفلق پر رب د سبا سبا چې کله راشي تیار ختم شي کړه نو رڼا راشي نو دې کې اشاره ده دې طرف ته چې هر تکلیف پسې به الله تعالی رڼا راولي نو پیغمبره کدا تاسو باندې کم مکرمه کې تکلیف دی نو دې پسې به ان شاء الله الله تعالی رڼا راولي من شر ما خلق د شر د هر هغه څه نه خلق چې الله پیدا کړي الله چې کوم شی پیدا کړی دی د هغې د شر نه پناه غواړم ومن شر غاسق او د شر د تیارې نه اذا وقبه چې کله دا خوره شي تیاره چې تکه توره تیاره شي شپه شي نو د دې نه به هم پناه غواړي ولې ځکه چې عام آفتونه هغه په شپه کې راځي کور ته چې غل اوړي د شپې اوړي مار لړم دا
د شپې راښکاره کېږي، غله ډاکوان دا د شپې راځي. نو ومن شر غاسق د شر د شپې نه اذا وقبا چې کله دا خوره شي، د شپې تیاره چې خوره شي. ومن شر النفاثات او د شر د پوک وهونکو نه، دې ته خیال کوخه، د شر د پوک وهونکو نه فی العقد چې په غوټو کې وایي، یعنی جادوګر ښځه ده، هغه ښځې چې په خلکو باندې جادو کوي د هغې نه پناه غواړم. او یا داسې وایي چې نفاثات اگر چې صیغه د مؤنث ده خو مراد د سړي او ښځې دواړه دي، چې څوک هم جادو کوي نو زه ترې پناه غواړم. خو نفاثات ځکه ذکر کوي چونکې پیغمبر علیه السلام باندې دا جادو چې کړی نو دا د لبید ابن عاصم لوریانو کړی. او عام طور باندې که تاسو وګورئ نو جادو څوک کوي؟ ښځې کوي. تعویذونه څوک کوي؟ ښځې کوي. زما یو ملګری یو داسې دی کې پاتې کېږي چې هلته عیسایان اوسېږي، نو ما ته وی دا سپینو برکو کې زنانه دلته راځي دې دپاره چې یاره په خلکو تعویذ وکړي. او تعویذ په چا کوي؟ خبرې په خپلوانو. څوک په رور تعویذ کوي، څوک په وراندار تعویذ کوي، څوک په یور تعویذ کوي، څوک په بنه تعویذ کوي، او څوک په خپلو رشتهدارو تعویذ کوي. دې دپاره چې یاره دا ولې خوشحاله دی او ولې دته آرام او سکون دی. عام طور باندې نو دې باندې خلک تعویذونه کوي. یاد ساتئ زما عزتمندو، ستا تعویذ خو به ټیک ده هغه له په دنیا کې تکلیف ورکړي، لیکن تا څومره غټ نقصان وکړو. تعویذ او سحر کول په دې سره سړی کافر کېږي، نو کافره شو. او دویمه دا چې د الله په نزد مجرم شو. داسې وایې که نه یا الله چې دې دې خوشحاله کړی دی ما خوشحاله کړه. ومن شر حاسد او د شر د حاسد نه اذا حسد چې کله دې حسد کوي. نو حسد دا خطرناک جرم دی او دا تعویذونه چې خلک کوي نو دا د حسد د وجې کوي. پیغمبر علیه السلام باندې چې دا جادو شوی و که نه نو د دې وجه څه وه؟ حسد و حسد. البته حسد څه ته وایي؟ نو حسد دې ته وایي چې الله دله دې دا نعمت ورکړی دی نه واله او مال یې راکړه. او یا داسې وایي چې الله دې نه واله او مال یې که راکړي او که نه راکړي خو ده نه واله، دې ته حسد وایي. نه حسد چا سره مه کوئ. داسې وایي یا الله دله دې ورکړي دي مال هم راکړي، یا الله دله دې دا نعمتونه ورکړي دي، اولاد دې ورکړی دی، مال دې ورکړی دی، نو مال هم راکړي. او دو کسانو سره حسد کولی شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي لا حسد الا فی اثنتین، حسد جایز نه دی مگر دو کسانو سره. او علما لیکي چې دلته ذکر د حسد دی خو مراد ته غیبته ده، او یا حسد په خپله معنا والا، یعنی که حسد جایز وي نو د دو کسانو سره به جایز وي. او یا حسد په معنا د غیبته والا، غیبته دا معنا یا الله دله دې ورکړی دی دته پکې برکت واچي او مال هم راکړي. دا دو کسان څوک دي خوش قسمته؟ یو هغه کس چې الله وله مال او دولت ورکړي او دې د الله په لاره کې هغه خرڅ کوي، غریبانانو له ورکوي، مسکینانو له ورکوي، جوماتونو کې ورکوي، مدرسو کې ورکوي، خو د الله مال دی او خرڅ کوي. نو د سره حسد وکړه یا الله مال هم مال راکړي چې زه هم ستا په لاره کې خرڅ کړم. زما عزتمندو، د خپلو خپلوانو محله کې د غریبانانو، په کلي کې د غریبانانو له خیال ساتئ. لږ ګیر چاپېره کتل پکار دي چې ستاسو محله کې څوک غریب خو نشته. بیګا ماله یو کس راغو او ما ته مفتي صاحب درېیمه ورځ ده چې صرف په شربت باندې روژه ماته و. ولې د محلې خلکو ته به پته ني، د بلې محلې نه ماله راغو. نو ولې د دې محله کې دومره خلک نشته چې هغې ته پته ده چې دې کره بېګاله د روټۍ اسباب نشته. نورې خبرې خو ښه معلومو، د خلکو عیبونه خو ښه معلومو، خلکو پسې خو ښه خبرې کوو، لیکن که داسې خبرې راشي نو بیا ځان ترې ناخبره کړو. نو خپله محله کې غریبانانو له خیال ساتئ او یاد ساتئ زکات او خیرات دا په خپلو خلکو پکار دی.
ولې تا ته معلومه دي او که ستا محله کې غریبي او بلې محلې ته ځې نو شاید چې ثواب خو به درته میلو شي خو ورسره به مجرم هم وي. اول زکات او خیرات به رشته دارو له ورکې او دې کې به الله تعالی دوه اجره درکوي، یو د خیرات او د زکات او یو د صله رحمه. ستا محله کې څو غریبانان وي تعاون ورسره کوي د خپل وس مطابق. یو دې که سره حسد وکړه چې الله ولا مال ورکړي دی او د الله په لاره کې خرج کوي، او دیم هغه کس چې الله ولا علم ورکړي او دې دا علم خلکو ته رسوي، دا علم خلکو ته رسوي، خلکو ته د دین او د دین تعلیم ورکوي، دعوت او تبلیغ کوي او شپه ورځ لګیا دی د دین خدمت کوي. لکه دې مدارسو کې د علماء کرام یا د تبلیغ والا لګیا دي او د دین خدمت کوي، نو دې سره غیبته وکړه، دې سره حسد وکړه چې یا الله دله دې دا توفیق ورکړی دی مال هم را. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. سورة الناس دا مکی سورت دی، آیاتونه پکې شپږ او یو رکوع ده. نازل شوی دی پاسنی سورت نه لاندې د سورې فلق نه وروسته دی. اخیری سورت دی، 114 نمبر سورت دی. په دې سورت کې د اخروي آفاتو نه پناه غواړي. هغه شي نه چې د هغې په وجه باندې د انسان اخرت خرابېږي. او یاد ساته که دنیا دې خرابه شوه نو خیر دی، اخرت دې الله نه خرابوي. ولې؟ ځکه دنیا که خرابه شوه په مرګ باندې ختم، او که اخرت هم خراب شو نو اخرت کې مرګ نشته. اخرت کې مرګ نشته نو په څه باندې به سړی ختم شي؟ هلته به مرګ غواړي خو مرګ به نه راځي، هلته به مرګ غواړي خو مرګ به نه راځي. دا کافران به هلته د مرګ سوالونه کوي خو مرګ چېرته شته؟ هلته مرګ کوم دی؟ هلته مرګ کوم دی؟ هلته مرګ نشته. نو الله دې مخیرت نه خرابوي. که دنیا خراب شي خیر دی، د جان تاوانو کې خیر دی، د مال تاوانو کې خیر دی، څوک در باندې جادو کې خیر دی، بیمار بشي پروا نشته دی، الله به اجر درکړي. څوک در باندې جادو کې کاروبار کې دی تاوان راغو خیر دی، الله به اجر درکړي. الله دې مخیرت نه خرابوي. امین خو وایې کنه؟ الله دې مخیرت نه خرابوي. که آخرت هم خراب شو هر څه تباه و برباد. نو په دې صورت کې د آفات اخرویو په باره کې د پناه ذکر دی. قل وایه پیغمبره اعوذ زه پناه غواړم برب الناس په رب د انسانانو. او ګوره دنیاوي آفاتو کې هلته صرف یو ځل پناه غواړي په رب د فلق، او دلته ګوره په څو کسانو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس، وایه پیغمبره زه پناه غواړم په رب د انسانانو، ملک الناس چې بادشاہ دی د انسانانو، الہ الناس چې معبود دی د انسانانو. د څه نه پناه غواړي؟ من شر الوسواس، د شر د وسوسې اچونکي نه، شیطان نه. الخناس چې وسوسه واچي او شاته منډه کي، د شیطان کار دا دی شیطانتو کې ځان پټ کړي. نو د شیطان د وسوسو نه پناه غواړم. الذي اغا یوسوسو چې وسوسې اچي فی صدور الناس، د انسانانو په سینو کې، من الجنتی دا وسوسې اچونکي، دا که د جناتو نه وي والناس او د انسانانو نه وي. معلومه ده چې دا دواړه قسمه شیطانان شته، انسانانو کې هم شته. د شیطانۍ خبرې به درته کوي. دوه کسان به جنګي، عام طور باندې چې کله جګړه جوړه شي نو شیطان پکې لمبه واچي، لمبه، نو هغه جګړې نه دشمني جوړه شي او هغه دشمنۍ نه بیا کورونه روان شي. دا دشمني دا دومره ژر نه جوړېږي، دا د شیطانانو د وجې جوړېږي، دا د شیطانانو د وجې جوړېږي چې شیطانان پکې شیطانې وکړي. ترورې شیطانې مه کوئ، شیطانې خطرناک شی دی.
څوک چې د بل قرباني د ده کور بروانېږي یاد ساته شیطان بیا انساني شیطان دی او که جني شیطان دی قرآن کې الله تعالی مونږ ته د دې دواړو نه د بچکولو دپاره هدایات بیانوي د دواړو شیطانانو شیطان سره به څه کې او که جني شیطان دی او که انسي شیطان دی د دې دواړو دپاره د بچو طریقه څه ده نو انسانانو سره ښه اخلاق مدارات او انتقام ته ماله او صبر ورسره کوه او د شیطان نه به ځان څنګه بچ کې استعاذه به کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا به الله د دې دواړو شیطانانو په باره کې قرآن پاک کې په مختلفو صورتونو کې آیتونو کې د دې علاج کوي سوره اعراف کې الله تعالی د انسانانو د شیطان علاج کوي خذ العفو اے عفو کوه ورسره او امر بالعرف او د نیکه حکم ورته کوه او عارض عن الجاهلین اعراض کوه د جاهلانو نه داغه شیطان دی چې انسي شیطان دی طالب تکلیف درکې ته ورسره عفو کوه او دا جني شیطان مبارک وي و اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم انه سميع عليم او د جني شیطان په باره کې وایي و اما ينزغنك من الشیطان نزغنه که شیطان تا دوکه کی سکونډې در باندې ولګي دوکه دي کی نفستعذ بالله زر اعوذ بالله وایا انه سميع عليم ځکه چې الله تعالی اوریدونکی علم والا دی نو دا د شیطان نه د بچ کېدو دپاره طریقه یا په سورې قد افلح المؤمنون کې بیانې ادفع بالتي هي احسن چې څوک در سره بد کوي ادفع بالتي هي احسن السيئه د بدې جواب په نیکۍ سره ورکوه د بدې جواب په نیکۍ سره ورکوه نو دا د شیطان د انسي شیطان نه د بچ کېدو دپاره علاج او د جني شیطان نه وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ان يحضرون شیطان نه پناه څنګه غواړي الله ته بزان حواله کې د شیطان مو مقابله نشو کولی چې تر څو پر خپل ځان خپل رب ته نه حواله کړي دا رنګي په سورې حامیم سجده کې د دې دواړو شیطانانو علاج الله راته ښیي ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم یو سړی د سرابت کې تور سره خېګړه کوه دا سرابت کې تور سره خېګړه کوه اخره کې به داسې خوږ شي ته به ویږي نه چې ستا کلک ملګری او د جني شیطان و اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم که شیطان دې دوکه کی نو زه اعوذ بالله وایم ما دا تمخ کې ویل د انساني شیطان او د جني شیطان د مقابله په اعتبار سره فرق دی ولی که انساني شیطان تا دوکه کی انساني شیطان هغه تا دوکه کی نو چلو تاوان به درته ملو شي او که جني شیطان دې دوکه کی نو الله دې حفاظت وکړي بیا به آخرت خراب شي نو د دواړو نه به ځان ساتو په دې طریقه انسان سره به څه کوو ښه اخلاق احسان کول توفیق تحایف ورکول داغه تعریفونه کول او د شیطان جني شیطان نه ځان بچ کول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او زموږ استادان په دې صورت کې فرمایي چې دې صورت کې 15 ځل الناس لفظ راغلی دی نو د هر یو جدا جدا موقع بیان قل اعوذ برب الناس پناه غواړم او آیا چې زه پناه غواړم پر رب د ماشومانو
الناس نه مراد ماشومان کولی ځکه ماشوم چې کوم دی دا د تربیت محتاج دی او رب معنا تربیت کوونکی ملک الناس چې بادشاہ دی د ځوانانو ځکه ځوانان لږ طاقت پکې کنه نو کله کله سرکشي کوي نو د هغې دپاره بادشاه او حکومت پکاري چې برابري الهي الناس چې معبود دی د انسانانو نو معبود دی د بوډاګانو ځکه عام طور باندې مونږ ګورو چې خلک بوډا شي نه عبادت ته زیاته توجه ورکړي تسبیح به راوالي لیکن یو خبره کوم زه په دې رمضان کې ډېرو جوماتونو ته لاړم او بیانونه مې وکړ د ختم په حوالې سره خو الحمدلله نن زمونږ نوجوان هغه شکر دې دین طرف ته مایله دی نوجوانان په مخونو یې خسته خسته ګیري او نوجوانان په جمع کې ولاړ او عبادت کول اوس که یو سړی وي چې نه دا نوجوانان خو ګناهګار هم دي نو ګناه نه څوک پاتې ګناه نه به څوک پاتې او بل دا هم کتل پکار دي چې زمونږ د نوجوانانو ته د ګناه څومره ډېر اسباب دي د هغې باوجود هم زمونږ نوجوانان چې ګورې سیروزي له بځي چې ګورې چلې له بځي چې ګورې جومات کې وي او تاسو دې جومات ته لاړ شئ اعتکاف کې وګورئ هر جومات کې نوجوانان اعتکاف ته ناست دي پخوا به صرف مشران کې ناستل سپینګیري نن تاسو وګورئ الحمدلله زموږ جوماتونه د نوجوانانو نه ډک دي نوجوانانو نه دا ډېره د فخر خبره ده خو لږ محنت پې نور پکار دی من شر الوسواس د شر د وسوسې اچونکي الخناس چې وسوسې واچي او تښتي الذي هغه شیطان یوسوسو چې وسوسې اچوي فی صدور الناس د نیکانو خلقو په سینو کې الناس نه مراد نیکان خلق والا ځکه شیطان د شیطانانو په زړه کې وسوسې نه اچوي شیطان د نیکانو خلقو په زړه کې وسوسې اچوي من الجنة دا د جناتو نه دی والناس او که د فاسدانو انسانانو نه دی نو پنځه ځلې الناس ذکر شو اول نه ماشوم دویم نه مراد نوجوان دریم نه مراد بوډاګان او څلورم نه مراد نیکان خلق او د پنځم نه مراد فاسدان خلق زمونږ علما وایي چې قرآن پاک د بسم الله نه شروع دی او بسم الله کې اول څه دي با او اخره کې څه راغلی والناس سین او دا با او سین چې یو ځای کې نو څه ته جوړ شو بس نو سبق هم بس شو او بس دا معنا لکه دا قرآن پاک د انسان د کامیابی دپاره بس کافی دی که انسان غواړي چې زه په دنیا کې کامیاب شم نو قرآن د سینې کې ونیسي او که دا غواړي چې آخرت کې د کامیاب شم نو قرآن د سینې کې ونیسي الله تعالی به د دنیا هم ښایسته کوي او آخرت هم ښایسته کوي الله دې زمونږ او ستاسو دنیا هم ښایسته کړي آخرت دې هم الله ښایسته کړي څومره زنانو چې په دې تفسیر کې شرکت وکړو الله دې د ټولو دا ختم مبارک هم کړي او الله دې قبول هم دعا کوو خو د دعا نه مخکې د ادارې د طرف نه